من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محترم مسلمانانو، څنګه چې تاسو په علم کې دا چې الله تبارک وتعالى موږ او تاسو ته دین کامل نصیب کړی دی او دا دین چې دی نو دا اوامر او نواهی دی پدې کې او څه پدې کې حقوق الله او حقوق العباد دي. حقوق العباد دا ډېر نازک دي که چرته د چانا د الله د بندګانو په حقونو کې کمی واقعا شو او دغه بنده دتا معافیو نکی نو هغه الله نه معاف کوي. په هغه حقوق العباد کې د والدینو حقوق، د اولاد حقوق، د ښځې د خاوند حقوق، د استادانو شاګردانو حقوق، نو یو پای کې دي د ګاونډیانو حقوق. که مونږ او تاسو قرآن او احادیث مبارکه وګورو نو پدې کې د گاونډي په حقوق باندې ډېر زیات اهمیت بیان شوی دی. قرآن کریم کې الله خپل حقونه ذکر کی چې بندگی او عبادت با یوازې زما کوي، نو سره او بالوالدین احسانا، امور پلار سره به احسان کوي، نو والجار ذی القربى والجار د مور پلار حقونو نرستو گاونډیان ذکر کوي. جار په عربی کې گاونډي ته وایي جار. والجار ذی القربى بیا گاونډیان په دوه قسم دي. بلکې نور قسمونه هم جوړیږي. یو هغه گاونډي دی چې ستا رشتہ دار دی، نو ګوره د دم یو د گاونډګیرۍ حق شو، نو یوې د خپل ولې حق شو، نو یوې د مسلمانۍ حق شو. یو گاونډي هغه دی چې ستا رشتہ دار دی، مسلمان خو دی کنه، د یو حق د گاونډګیرۍ دی، نو یو د اسلام حق شو. نو دریم داسې گاونډي دی چې هغه مسلمان نه دی، کافر دی، نو پتا باندې دغه د رشتہ دارۍ د مسلمانۍ حق خو نشته، خو د گاونډګیرۍ حق د هغه شته. که د چا یو گاونډي دی هغه یهودي ولې نه دی، هغه یو سیک، یو هندو، یو نصرانی ولې نه دی، دغه زم خیال ساتي ښه، هغه سره هم احسان کوي. دا خو مونږ او تاسو ته قرآن کریم وی راځي چې د خوږ پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه دارنګه نور روایات وګورو چې پای کې د گاونډي باره کې څه وي او آیا موږ دا منو او کنه منو.
که چرته اوسه پورې رانا پدې کې څه کمی کوتاهي شوي چې پاغي باندې توبه استغفار وکړو او نن نه بعد هغه خیال ساتل شروع. محترم یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم فرمایلی دی ما زال جبریل یوصینی بالجار. جبریل براتلو یو پیرانا بیا راغلی دی نو ډیر کرته راغلی دی. جبریل بس کول وਹੀ به راوړل الله طرف لګا نو ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. ډیر اهم حدیث دی. جبریل به بار بار وਹੀ راوړا ما ته به تاکید کولو د گاونډي بار کې ورته برنه مې د گاونډي بار کې گاونډي دا نه خفن شي گاونډي ته درنه تکلیفونه رسی گاونډي سره زیاتیونه کې د گاونډي لحاظ ساتي د گاونډي ملازه کوي د گاونډي دا کوي. پیغمبر وی زما ګمان دا راغی انه سيورثه چې کې دي چې دا گاونډي په میراث کې د گاونډي شریک کیه. دا جبريل کې بیا راځي نو دا زما دینه ځوان پیدا شو چې دې په میراث کې شریک شي. دون جبریل بیا راتلو لگاونډي بارکی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عمر ابن خطاب رضی الله عنه زوی دی. هغه کړه یو پیرا یو بيزا لاله شو د قربانه نه اصحا ذبحت شاتم لابن عمر فی اهله دای کور کې د ابن عمر یو بيزا هغه لاله شو او بچ تبار کړو راغي بيزا لاله شوی وا تپوس کوي دا زمون يهودي گاونډي چې دې ته متلګلې خو همغه گاونډي مسلمان د ترزوی خپل نه يهودي گاونډي دا زمون گاوند کې یو يهودي اوسېږي نو تاسو هغه له تخفل لګلې په دې غوخه کې هغه وته نه مودلېږي او ته ولېږي وته وې ځکه ما د نبی عليه السلام نو ریدلیو چې جبريل را ډېر تاکید راوړو د گاونډي بارکه پیغمبر وی جبريل راتا بیا تاکید راوړو د گاونډي بارکه ما وی چې ته میراث کې شریکو نه ګرځي. نو که گاونډي يهودي دي نو عبد الله ابن عمر ویا هغه کرا تخفه ولېږي نو خو زمون خلک ارڅ په جبین په خپل سنبال کیه. الله اکبر کبیرہ. بل یو روایت کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. من کان یؤمن سوق چې ایمان ساتي په الله او پر رسول الله سوق چې ایمان ساتي په الله پر د آخرت فلا یؤذی جاره گاونډي ته به ذره بر تکلیف نه ور کوي چې مسلمان سوق چې په الله او په آخرت ایمان ساتي سوق چې الله او آخرت منی نو نبی علیہ السلام فرمائی فلا یؤذی جاره گاونډي تبا zarar نه ور کوي گاونډي تبا تکلیف نه رسي او سوق چې ایمان ساتي په الله پرز د آخرت فلیکرم ضیفه د میلمه عزت دی کوي. مسلمان با د میلمه عزت کوي او سوق چې ایمان ساتي په الله او فرض د آخرت باندې فلیقل خیرا او لیسکت. د مؤمن څو صفات ذکر کړو په دې حدیث کې. یو د مؤمن نخې دا ذکر کا څوک چې ایمان ساتي په الله فرض د آخرت فلا یؤذی جاره گاونډي ته به ذره بر تکلیف نه رسي او څوک چې ایمان ساتي په الله فرض د آخرت
دې د خپل میلمه عزت او اکرام کوي. او دریم څوک چې په الله او په آخرت ایمان ساتي فلیقل خیرا دې بل ته د خیر خبره کوي. د شر خو سوال نه پیدا کېږي، د چغلې خو سوال نه پیدا کېږي، د شرارت خو سوال نه پیدا کېږي، د فساد خو سوال نه پیدا کېږي. فلیقل خیرا دې د خیر وینا کوي. او که د خیر وینا نشي کولی نو او لیصمت داري چپ خبره دې نه کوي. چې د خیر خبره نشي کولی که نه بس چپ دي کېني. دارنګي یو روایت کې راځي خیر الاصحاب عند الله خیر لصاحبه. په یارانو دوستانو کې په مرګرو کې الله په نسبان دی غوره ملګری هغه دی چې دې د ملګری خیر پای، چې دې خپل یو ملګری ته یو ورور دوست ته خیر رسوي. دا په مرګرو کې غوره دی الله په نسبان. وخیر الجیران عند الله خیرهم لجاره. په گاونډیانو کې الله تا کم یو تن غوره دی. گاونډیان خو ډیر زیات دي، په دې گاونډیانو کې به الله ته څوک غوره آیا چا چې ډیر مال جمع کړی دی، درې چتا بنگلې جوړه کړی دا، کم یو به الله ته ډیر غوره شپه ورځ لګیا دی بزرګاو تسبیح اړیا تلاوتونه کوي دا به غوړي. هغه دا غزان ته عمل دی. یو تن ټولش په تلاوت کوي، ټولش په ذکر کوي، خیرات صدقات کوي، دا خو د خپل ذات د پاره پیدا ده. نو په گاونډیانو کې د الله په نسبان دی غوره تن کم یو دی خیرهم لجاره چې هغه گاونډي ته خیر رسوي. چې څوک گاونډي ته خیر رسوي دا الله ته غوره دی. چې گاونډي ته خیر رسوي دا رنګي یو روایت کې راځي ابو قراد سلمی دا صحابي دی ابو عبد الرحمن دی وی ابو قراد سلمی زیو پیر د نبی علیہ السلام سره ناس کوم. نو نبی علیہ السلام دا د صبر او غفته ودعا بطهور فغمس يده. ایک پیغمبر علیہ السلام هغه وبوبان خپل الله سلام دکو الله سره راوړو له او د یو کو بیا مونږه هم د نبی علیہ السلام تابعداري وکا او د پیغمبر په اودس کې چې کوم یو بوي نو هغه مونږ راغینه محفوظ کولې. بیا نبی علیہ السلام ویلا چې تاسو زما د اودس وبه حاصلوي او ځان پورې مګې داولي. دغه صحابه کرامو د نبی علیہ السلام سره ډېر مینه وا. هغه د نبی علیہ السلام د اودس وبه خو سکه د نبی علیہ السلام لاړې مبارک یخته نه دی پرې خو دینو صحابه هغه ځان سره محفوظ کولې په بدن به مګلې. او دا څنګه چې نبی علیہ السلام کله دوران عمره یا حج هغه خپل سر مبارک خړایلی دی هغه وخت صحابه کرامو ځان سره محفوظ کې قوده. او دا څنګه چې صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د بدن مبارک خوالا دا بزان سره ساتله به طور اثر به بدن لګولغه. نو نبی علیہ السلام ورته ما چاردام کو دا وب تاسو ځان سره محفوظ کې بس بزان پورې ممګلی دا وب دا ولې صحابه کرام ته حب الله ورسوله دا زمونږ د الله او د الله د رسول سره مینه ده. بس الله سره مؤمنه ده او د الله د رسول سره مؤمنه ده. نبی علیہ السلام تو فرمایل کتا سودا خوخوي چې الله او رسول تاسو سره مینه وکي نو یو نسخه ته نبی علیہ السلام خي. نبی علیہ السلام دی صحابه کرام ته ویو ان احببتم کتا سودا خوخوي چې تاسو سره الله او د الله رسول مینه وکي نو ګور تاسو سره کچرته چې امانت خودلی کنه دا هغه امانت ادایګي کوي، امانت کې خیانت نه کوي. یو دا کار وکوي
خیانت باندې کوي خیانت مونږ کله کله د مدرسې اساتذه او توي د بچی چې مونږ ته چارا لګري دا ګوره مونږ سره امانت دی دې کې خیانت تو شه معصوم روان شو تربیت یې ونشه دا وسونه تاوان خبرې نو امانتونه دا زما استاد عجبه مونږ سره د الله امانت دی دا ځان ته یو ټاپک دی ښا د امانت دا عجبه مونږ سره د الله امانت خیانت پکې ونه کې بل څه په ونه نه دا غوګونه د الله امانت بل څه په واو نه دی دا سترګې د الله امانت غلط قتل په ونه کې دارنګ نور تا سره سو عہده دا سرکاري عہده دا نو دا امانت دی نو تا امانت ادایګي کوي بل چې کله خبرې کوي نو رښتیا وایي درو مو وایي دوه خبرې شوي او بل خبره محترمو تاسو د خپل گاونډیانو سره احسان کوئ تاسو گاونډیان دي سره احسان کوئ ما تا گاونډي سره احسان کوو کنه گاونډي په اور کې وزرو مونږ نن گاونډي له تکلیف راځو ښا نن زمونږ گاونډي په اور کې ولاړ یو روایت کې راځي لیس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع الى جنبه پیغمبر وی اغه تن کامل مسلمان نه دی چې په مړه کې ډو د شو گاونډي شپه په نهار تیر کړه نن ته پته کې گاونډي څه پخلی گاونډي خوړا وې نه خوړا مړ خپل کار وکړي سره لیس المؤمن بالذي يشبع ندی کامل مومن آغتن چې دی موړ شو ګډه ډککا او وجاره جائع الى جنبه او سیټ تا گاونډي په نهرش پته رکا دا تاسو بکیږي چې گاونډي په نهرش پاولې دی را کړو دا تاسو بکیږي ښا یو روایت کې راځي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زرالم ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو اے دا الله رسوله زما دو گاونډیان دي لکه کله کله خود سړی دا وسنګي چې ار گاونډي ته رسوليږي روليږي دو گاونډیان می دي نو په ما پدې کې زیات حق د چاري ان لی جارین زما دو گاونډیان دي نو زکه سه هدیه لګما ته سالن ډوډۍ لګما نو دا چاته لګما نبی علیہ السلام وی جتا سره دروازه نږدې ده نو دا حق در باندې سیوا دی دا گاونډي حق در باندې سیوا دی چې تا کور سره دروازه نږدې لګېدلې ده یو روایت کې راځي سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله عنه او ثانی خلیلی ما ته زما دوست وصیت کړی دی نبی علیہ السلام یادې ان خلیلی اوصانی ما ته پیغمبر وی وصیت را تکړی او دار ار امت ته پیغمبر وصیت دی ما ته نبی علیہ السلام وی اذا تبت مرقا چې کله شوروا پخوي نو څه کوي تاسو چې کله شوروا پخوي فاکثر ماءه لګیوب پکې سیوا واچوي دی وینه لګ ټینګه خیو بچ صرف زما او شي من زرما ټوله زما پیغمبر علیہ السلام وی چې کله تاسو شوروا پخوي فاکثر ماءه پدې کې لګیوب سیوا کې نو بیا وګورا تعالی چې کم گاونډیان نږدې دي هغه سره پکې احسان وکړه بل روایت میں راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی کلا ک تاسو سالن پخوي نو یو پیاله وب پکې سیوا واچوي نو د گاونډي سره پکې تعاون وکي گاونډي تولېګا وګوره پیغمبر علیہ السلام دا نه وي چې ډیر سولېګا اعلی سيزولېګا دا ورسو حدیث وکړه بس خپل وس کوا یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته خطاب کوي چې یا نساء المؤمنات زموږ د زنانو یو مزاج دی
ویره د جوارو روډۍ او لاوڼ مې کور کې پخ کړی دی نو چاته د لیږلو نه دي نو یا یاره کور کې مو ځان له څه دال پیسې پخ کړي دي نو د لیږلو نه دي نو دا د زنانو مزاج دی ښه یاره څیز لږ دی نو اوس به لږ غونته فرج کې لیږم د دوو تنو هم نه کېږي او په دې کور کې خو 35 کسان دي نو چې څیز ښه ډېر پوخ کړم نو چې یو لوی کټوې ورته لیږم نو بیا به صحیح دې څیز مونږ د ډېر خیر و خیرات صدقاتو نه محروم کړي الله دې مونږ او تاسو بیا بیا حرمینو شریفینو ته بوځي ګوره هلته کې یو سړی به یو ترماس کاور وي درستخان به خور شي نو که یو ترماس د 10 تنو شو که د 20 تنو شو بس د چا چې د جمعې پر ورځ باندې بعضې داسې خلک یو لس مسواکونه به یې راوړي واړه واړه د جمعې پر ورځ سارې زر زر تقسیم نو بعضې به داسې یا چې دا ټیشو پیپر دا به یې ځان سره راغوستي نو یو ته به ورکړي خولې به پاکې دارنګه نور د چا وړي وړي ډبل ډوډۍ ټوکړې راغستي هغه تقسیم زمون خلک ویل چې غون کلی د نشم ورکولې او دلته جمعه ته میلمانه راځي د جمعې ورځ به درس به او دا کسان به ډیری لکه ځان سره یو جام وبر اوړه هغه خلک د توفیق نه ملاويږي په دې سوچو کې محترمو اکثریت د مسلمانانو د لاس نه چاته د اوبو یو ګوټ نه نصیب کیږي نو اوبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته خطاب کو یا نساء المؤمنات اے مومنانو زنانو پتا سو کړي یو گاونډې د بلی گاونډې د پارس ورکول سپک نه غني اگر که د ساروی د خپو د کپې ني کدام پخکړي د ساروی د خپو د کپې نو داغې نه وتولې کې دا سپک مګړې ښا خو لیګل کوي کار کوي سناته هغه اولېګا اگر که دا کپې د خپو اولې نه ده چې پای کې غوښه نشته پای کې څه شوروا نه پخېږي بس خو یو کپې ده او بس هغه دونه غونته ده لږه غونته ده نبی علیہ السلام وی دام سپک مګنې گاونډې ته ولېږي سمو خیرن نه بعد وګورئ د گاونډیانو خیال ساتو ښا دا څونه حدیث مو وي چې بیا د پیغمبر خبرې را باندې اثر نه کوي کنه ادم چې ورځ را باندې اثر وکي بس او بیا چټي دا یو معمول جوړول پکار دی معمول گاوند کې لږ شور سالن کیوب سیوا کوا لږ اونته لګا لګ نن دی گاونډي ته لګا سبا دی گاونډي ته بل گاونډي ته چټي پکې مکوا سری کور کې برکتونه ته وځي دی نن کور کې برکتونه نشته دا رنګي یو روایت کې راځي دا ډېر ناشنا روایت دی ها یو تن راغی نبی رسول الله ته وی اے دا الله رسوله ان فلانتن ذکر من صلاتها زمونږه ون کې یو زنانه ده او دا منځونه او دینداری ډېره زیاته مشهوره ده بعضې علاقو کې کنه رسولان کې کور کا زنانه ده او تش منځونه او نفلونه او مصلې سمې والوزولې او تسبیح سمې په هوا کې او بس او دسونه او چاردامونه او لوټې او منځونه او مصلې ډیره مزګزاره ده ډیره عبادت گزاره ده دا د نبی رسول الله نه تپوس کوي او اے الله رسوله تو ذی بلسانها لګجبه سیوا ده بس کو سوګرازي کنه گاوند کې نو بس چیچی خجب ور پسې رو بس نور ډیره دیندار ده خبره ته مخیل نشته دا حدیث وکور کې بیانول پکاري څه خیال دی ګرانه حدیث وایي کنه د پیغمبر خبره کور کې وکي چې پیغمبر علیہ السلام نه چا تپوز کو اے دا الله رسوله زمونږه ون کې یو زنانه دا ډیره نیک ده صالحه ده مزګزار ده خلګه جبه وګدا ده پدې باندې خلکو له تکلیف ور کوي خلک پیورټي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فی النار دا جهنمی خزرا دا څوک دا بیا ورته وی اے دا الله رسوله پلان کې گاونډې چې زمونږه دا منځونه هم داسې خاص نشتا نو داسې صدقات او خیرات هم داسې نشتا
خو یو خبره پکې ده چې لا توزی جیرانها چرته گاوند کې چاته تیزه خبره نه ده کړې منځونه هم نشته ډېر خیراتونه هم ډېر نشته خو لا توزی جیرانها گاونډیان دې په تکلیف کې نه دي اے الله رسوله د دې څه حکم دی نبی اسلام هي فی الجنه دا جنتی زنانه ده چې چاته دې تکلیف نشته او دا ګز ګز جبې چې رئیسی گاونډیانو پسې جبا ماشومانو پسې جبا رئیسی حتی چې کور کې خپل نارینو پسې هم جبا دا د چوي دا رنګي بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنه هغه سړی به جنت ته داخل نشي د چا د شر نه چې گاونډي په امن کې نوخه د چا د شر نه چې گاونډي په امن کې نو گاونډي تی په اور کې ولاړو دا جنت ته نشي داخلي دي نو محترم زموږ په دین اسلام کې یوازې موز نه دی یوازې تلاوت نه دی یوازې روزه نه ده گاونډګيري پاللم پکې دي ښه گاونډګيري او گاونډیان ابتدا کې ذکر وشو چې د گاونډیانو د مسلمانۍ حق ځان ته او که رشتہ داری د رشتہ داري حق ځان ته او د گاونډګيري حق ځان ته دی دا خو موږ روایت احادیث قرآنی آیتونه واورېده چې بس ومورېدو بس پر اورېدو برره ثواب ملو شي او مولوي صاحب ته په ویلو ثواب ملو شي او نور کور کې به وایوم نه او د گاونډیانو لحاظ هم نشو ساتلې ځکه گاونډیان متربوران دي هغې خو خط ذلیل کول غواړي تکلیف ورته رسول غواړي نو مونږ کې مسلماني کم ځای باقي پاتې شوه راځئ چې دا عزم وکړو نن نه بعد به انشاءالله د گاونډیانو لحاظ ساتو خوښه مو ده انشاءالله د چا خوښه ده جزاکم الله خیر کثیره الله دې موږ او تاسو